نو ملاقات یو شو په 15 اسمان کې د موسی علیه السلام سره. د موسی علیه السلام سره ډېر غپ شپ لرو. د موسی علیه السلام ته اخره کې وایي چې تا یو خبره کړې ده کنه، خبره هغه ماته ټیک نه ښکاري. موسی علیه السلام ته نبی علیه السلام یې څه خبره ده؟ وایي تا ویلي چې علماء امتي کانبیاء بني اسرائیل، زما د امت علما داسې دي لکه د بني اسرائیلو انبیاء کرام. زما د امت علما داسې دي لکه د بني اسرائیلو انبیاء کرام. نبی علیه السلام مبارک ته مسکی شو. سیونه نبی علیه السلام نو موسی علیه السلام ته وایي ته راولې امتي او خپل عالم دی راولې چې موږ وګورو چې دا څنګه زموږ په شان دي. نبی علیه السلام مبارک هغه طلب وکړ د یو عالم د خپل امت چې د هغه روح ته حاضر کړی شي. روح ته حاضر کړي، علما خو نه دي راغلي، د هغه روح ته حاضر کړی شي. وایي روح راغی د یو عالم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خواله. وایي نبی علیه وایي هغه تپوس وکړو موسی علیه السلام د هغه نه چې لکه ته څوک یې او ستا څه نوم دی؟ نو هغه ورته ابو حامد محمد بن احمد الغزالي، ابو حامد محمد بن احمد الغزالي. نو هغه ورته دونه لوی نوم ته څه ضرورت دی او صرف په دې ویلو چې محمد. نو امام غزالی رحمت الله علیه د هغه روح ورته وی تا نه خو الله جل شانو تپوس کړی موسی علیه السلام ستا په لاس کې سري تا به صرف چې امسا د نورو خبرو ته څه ضرورت، د نورو خبرو ته څه ضرورت و. یا ورته امام غزالی د هغه روح وایي موسی علیه السلام ته چې په کوم ځای کې محبت راشي هلته د ډېرو خبرو کولو زړه غواړي د انسان. نو دلته نبی علیه السلام ولاړ دی، دلته موسی علیه السلام دی، د غزالي نه تپوس کوي نو غزالي به خبرې نه کوي که نه خبره به ختموي، خبره به اوږدوي، خبره به ختموي نه که نه داسې نه ده. همدغه شانتې ده. کله نه کله موږ ته څوک ټلیفون کړي ډېر زیات مینه محبت یې را سره، بس خبره به اوږدوي، خبره به اوږدوي. څنګه دی نور خیر دی، حالات ښه دي، ټیک ټاک کور کې خیر، بس لګیا شي بس وشو که نه یار بس یو کړی څنګه حال دی، بس حالات ټیک دي. یو سړی بره په قوازم باندې کار کوي که نه، یو ته وایي شعیب وایي لاندې سال دی، سال ته پرېوتی لاندې سال دی، هغه ته لاندې خیر دی بره سال دی وایي بره سال دی. انا خبره مې دا کوله کوم ځای کې چې محبت راشي هلته ډېرو خبرو د هغې د کولو زړه غواړي د انسان. موسی علیه السلام ته الله وفرمیل ما تلک بیمینک یا موسی، ای موسی علیه السلام ستا په ښي لاس کې څه دي؟ قال هي عصایا، هغه ته دا زما امسا ده. او مزید تفصیل شروع اتوکل علیها، زه په دې باندې تکیه او ډډه وم، واحش بها علی غنمي، په دې باندې زه پاڼې راسنډم خپل ګډو بیزو له. بیا ویریدون وریه فيها مآرب اخرى، په دې کې زما لپاره نور هم فایدې دي یا الله موسی. اوس الله جل شانه فرمایل موسی علیه السلام چې په دې کې نور ډېرې فایدې دي، نو تا خو دې فایدې کتلې دي چې اوس تفصیل نشي بیانولی. حضرت داسې فایدې په دې امسا کې خیمه چې هغه ستا د سوچ نه بهر دي. او تا خبره وکړه چې زه په دې باندې تکیه وامه، تا به اوس پورې په دې باندې جسماني تکیه واله، اوس په بیا روحاني تکیه وې. نو دا ستا معجزه اوس پکې مار جوړېږي. نو ستا چې کوم روحانیت دی هغه به دې سره مضبوط شي چې فرعون مخې له به ورځي. اوس پورې دې په جسماني تکیه واله، اوس په کومه تکیه وې، اوس په کومه ډډه وې، اوس په روحاني تکیه وې. نو قال القها یا موسی، الله فرمایل القها اغرزوله امسا یا موسی علیه السلام، فالقاها چې موسی علیه السلام فورا هغه امسا وغورځوله، فاذا هي حیه تسعى، د هغې نه یو مار جوړ شو تسعى چې منډې وهلې. څه ویل؟ منډې وهلې. موسی علیه السلام د امسا باره کې 3 الفاظ راغلي په قرآن مجید چې د هغې نه مار جوړ شو. یو ځای کې راځي فاذا هي ثعبان مبین، د هغې نه اژدها جوړه شوه. اژدها ډېره غټه وي په جثه کې، په جسامت کې، په شکل ډېره غټه وي. یو ځای کې الله جل شانه فرمایي فاذا هي حیه تسعى، دې نه مار جوړ چې منډې والې. یو ځای کې وایي کانها جان ولا مدبره، دا کانها جان هغې مار ته وایي په عربۍ کې چې هغه نری او ډېر زیات سپیډ وایي، نری او سپیډ وایي. داسې ده چې موږ ته په خپله ژبه کې پښتانه ته په خپله ژبه کې چمچمار وایي. څه ورته وایي؟ چمچمار ورته وایي. عجیبه خبره ده، یو ځای کې وایي مار غټ و، یو ځای کې وایي مار نری و. پوهېږي؟ ثعبان څه ته وایي؟ غټ مار ته. جان څه ته وایي؟ نری مار ته. او حیة اسم جنس ته هر یو مار ته وایي. څه ته وایي؟ هر یو مار ته. همدا دواړه به یو ځای کوو څنګه؟ نو یاد به وساتي ځان سره چې دا مار په سټارټ 2 جواب درکوم. دا مار په سټارټ کې چې کله موسی علیه السلام امسا وغورځول نری به و، خو بیا به ورو غټېدو اژدها به ترې جوړه شو. یو دا جواب. دویم جواب چې موسی علیه السلام دا مار وغورځو، نو هر یو څیز چې هغه غټېږي اکثر داسې همیشه نه، اکثر داسې چې یو څیز کله غټ شي که نه د هغې سپیډ هغه کم شي. سپیډ بیا نه شي والی، غټ سړی منډه نه شي والی، نری سړی تېزه منډه والي. داسې نه ده، همدغه شانتې ده. الله جل شانه فرمایي په جثو، په جسامت او په جسم کې خو مار ډېر زیات غټ، خو منډه یې څه په شان واله؟ د نري مار په شانتې واله. دواړه صفات الله جل شانه ذکر. نو فاذا هي حیة، د دې نه مار جوړ تسعى چې منډې والي، سعی کوشش منډه. قال خذها ولا تخف، الله موسی علیه السلام ته فرمایل خذها دا مار راونیسه ولا تخف، ومه یېرېږه. خذها ولا تخف، دا اخري خبره کومه ډېره قیمتي ده. ای موسی علیه السلام مار راونیسه یېرېږه مه. پته لګي چې موسی علیه السلام یېرېدلی و، د اژدها نه ویرېد چې داسې شی دی. ابو القاسم انصاري